سنة تكتب مرة لا ما خير مايك بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمندو کتونکو، نصر الله خټک یم. ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. د تحصیل تنگي هسپتال هډ کوارټر هسپتال تنګینه او دلته کې چې تاسو له افسوسناکه پیښه حواله سره معلومات درکوم چې د تانا عمرزی حدود کې شیرپو تالاشا کې چې د یو وادو او دغه واده کې چې دی نو ډزې کېدې، هوایي فایرنګ کېدله او زمونږ د پښتنو چې کوم یو قبیح فعل دی چې مونږ دغه حوالې سره څومره پروګرامونه د حوالې سره وکړل، چونکې نن د اتوار شپه ده او ډېرې زیاتې ډزې اوس هم کېدلې. لږ یو دا خلک چې دی نو په دې نه پوهېږي چې آیا دا ډزې چې دی نو د دې نقصان څومره دی او د دې فایده څومره ده. فایده خو بالکل نشته او نقصان ډېر زیات دی. نو دغه افسوسناکې پیښې حوالې سره چې دی نو تاسو دغه معلومات درکړم چې دا د تانا عمرزی حدود شیرپو تالاشا کې چې دی نو وادو او په دغه واده کې چې دی نو ډزې کېدې او په دغه ډزو کې چې دی نو حماد نومي کس چې د ماما واده و هغه چې دی نو هغه د هوایي فایرنګ د ډزو چې دی نو هغه کار شوی دی او په موخه باندې چې دی نو سا ورکړې ده. ویل کېږي چې دغه حماد نومي کس چې دی نو هغه 14 کاله عمر یې و، 14 کلن او هغه چې دی نو هغه مشر ته اواز کوئ هغه وخت چې موږ سره خبرې کوئ لږ راشه. هغه چې دی نو په موخه باندې چې دی نو هغه سا ورکړې ده. هغه چې دی نو دغه ډیډ باډي چې ده نو تنګي هسپتال ته چې دی نو هغه وروړلې ده. د علاقې مشران هم راغلي دي، چونکې واده چې دی نو هغه په ماتم کده کې چې دی نو بدل شوی دی. ما سره مشر موجود دی، سیاسي سماجي شخصیت دی. مشر دا راته ووایه دا واده کوم دی کې و، د چا وادو او څوک پکې ولګېدل، څوک مړه دي پکې، دا ټوله قصه راته وکړي. دا زما خلیل نامه ده تالاشا ګجر کلیمه او دا زموږ ګاونډي دی، د حسین نوم یې دی. د هغه واده و او د شوکت زوی دی، شوکت یې اوښی دی، د خوری دی د دې حسین. د ډزو د برکته دا خلک چې وایي چې ډزې تاسو کوئ، ډزې مه کوئ. دا د 15-16 سال ماشوم ینګ هلک و، ولګېد په سر او وفات شوی دی او د وړاندې دی. نو غم خادي چې کوم و نو په غم کې بدله شوله. نو دا د ډزو دغه دی چې اوس ماما او خورۍ نه به منخلي، یو مسله به جوړه شي او خادم لاړه ګډه وډه شوله، په غم کې بدله شو. یو لوی غم پکې راغلی. نو دا د دې زمونږ د خلکو غټه ناپوهي ده. تاسو خو چغې وهئ چې هلکه ډزې مه کوئ، خو لکه بل دا خلک نه صبرېږي. دغه حل دی. مشر دا راته ووایه پښتانه موږ ولې نه پوهېږو؟ دا څه وګوره دا څه روان دی. نو دا زمونږ جاهلیت دی، دا زمونږ جاهلیت دی، زمونږ جاهلی نه موږ انتظامیه لګیا ده وایي ډزې مه کوئ. تاسو ټول لګې ډزې مه کوئ. ډز نه څه جوړېږي. دا دی ګوره د 15-16 سال زلمی دا دی مړ شو او د ماما وادي و، د ماما یم په غم شو، وادم په غم شو. دې خواته خورۍ نه کور د خور کور یې وران شو. دا څومره یو لوی علمیه جوړه شوله. د خادۍ نه یو غټ غم جوړ شو. نو دا به زموږ د خلکو ډېره کمزوري ده او ډېره زه به دا ووایم چې بس جاهله خلک دي موږ پښتانه. کمزوري ده، ناپوهي ده، دنیا کم ځای ته ورسېده او موږ اوس هم چې دی نو په ودونو کې هلکه خلکو له څېرې وړی، پیسې وله ورکوې، نغدې وله ورکوې. د ډزو نه څه جوړېږي. دغه علي چې بیا دا خادي چې ده نو په غم کې بدله شوه. یو ښکلي ځوان پکې لاړه، 15 کلن دی. نو
موږ به کله پښتانه به کله پوهېږو ستاسو په خیال باندې یاره یاره زما په خیال سره خو زه خو یم چې یاره دا دوی اوسه پورې دې پښتنو کې موږ پښتنو کې شعور رانه لګي نه ډز بچا له څه وکړي د ډز نه څه فایده هم ده چې د هغې په ځای وله یو مټۍ ډبې راوړه یو 1500 روپۍ وله ورکړه بل یو رنګ یو خوشحالي ورسره وکړه یو چرګ وله چرګان وله واله وریجو غوړو کې ورسره یو ټیم غوړي وله راوړه ډز نه څه فایده ده چې بهی زه تا نه تپوس کوم چې ډز نه به څه فایدې خو یو ډز ووایي وشو دا دی ګوره یو ځوان یې دا ګولۍ چې لویږي دا خلک د اوړی دی ګرمي د خلک بار په کورونو کې پراته د بجلۍ دغه شانته خیال دی دا ګولۍ د اسمان کې خو نه ایساري دا د ځمکې له راځي تاسو ګورئ نه روزانه ګورئ نه چې یاره په وایي ګولۍ دومره کسو لګېد دومره کسانو لګېدل نو دا زموږ د پښتنو زه نه پوهېږم چې یاره دا څه وجه ده چې یاره دوی کې دا شعور ولې نه راځي ډز نه څه فایده نشته دی او نقصان یې ډېر زیات دی مشر دا یو ځل ته بیا ووایه چې دا واده کوم ځای کې او دا د چا واده او څوک پکې ولګېدل دي دا جی په تالاشا ګجر کلي کې شیرپاو کې تالاشا ګجر کلي کې د حسین واده او خورۍ پکې ولګېد اماد حماد خورۍ دی دا زمونږ ګاونډیان دي او دا په هغې کې ولګي 15-16 سال نه حسین واده حسین واده او دا د وفات کې ستاسو وړاندې پروت دی نو دغه حالات دي الله دې رحم وکړي الله دې رحم او الله دې موږ پښتنو باندې رحم وکړي خدای دې موږ کې شعور او پوهه او عقل پیدا کړي دغه غټه خبره ده خو موږ کې عقل نه راځي موږ دغه ډس کلچر چې کم دی نو دا موږ ختم نه کړو لکه څومره میډیا لګیا ده څومره انتظامیه لګیا تر اوسه پورې دا دغه موږ ختم نه کړو زموږ غټه کمزوري ده ډېره مهرباني مشر ډېره مننه ډېره د افسوس خبره ده ډېره ټیک دی خیر دی بالکل قدرمنو کتونکو زه تاسو ته صرف دا وښیم چې یو ډېر زیات د خوشحالو کور چې هغه چې دی نو په ماتمکده کې بدل شو نن ماتم دی یو طرف ته ډزې وې او بل طرف ته دا ماتم دی خوشحالي وه د واده خوشحالي وه او دا چې د واده په خوشحالۍ باندې چې دی نو څه چلو شو دا په غم کې بدل شو خدای دې مونږ پښتنو کې عقل او فهم پیدا کړي تر څو پورې به چې دی نو مونږ دغسې جاړو او تر څو پورې به نن چې دی نو د دې ماشوم مور پلار ورونه تاسو کتلی شئ دلته کې بې حاله پراته دي هغوی جړه د هغوی هغه خفګان نو هغه چې دی نو مونږ بیانولی هم نه شو زه تاسو ته ووایم چې ښه جی زه د پیوسف د خاص یو خواهش کوم د هوایي فایرنګ باندې پابندي تاسو راولئ زیات کر زموږ نوجوان بچي په دې روان دي د پیوسف ته زاري منت زه کوم چې د ایکشن لازمي تاسو واري ولې چې نن سبا خاص کر زموږ چې ایم پیان دي چې هوایي فایرنګ وشي هغې ورپسې راشي خلاص کړي زموږ ماشومان بچي دي د هغې د داسې ورکړي دا نن دا ګل یو لاړو د پیوسف خاص تا ته خواست کوم چې دا په دې پابندي تاسو ایجاد کړئ په دې سخت نه سخت ایکشن تاسو واخلئ او دې خلاف تاسو خامخا چې خامخا کوم کس راځي هغه که ناظم دی هغه کوم یو کس د دې کس راځي د هغې مخنیوي تاسو کوئ بلکل په دې کې ریلیف تاسو له مه ورکوئ هکه زړومبی زیم زما د طرف هم تاسو ته اجازت دی والسلام ډېره مهرباني بالکل قدرمندو کتونکو د ملګري خبره وکړه یقینا چې په ودونو کې کمې ډزې کېږي نو په هغې کې بیا زمونږ دغه کم سیاسي خلک ټول نه یادوم خو څه سیاسي خلک راځي او هغه بیا د دغې خلکو چې دی نو بیا سفارشونه کوي او و چې هوایي فایرنګ شوی دی او خیر دی او جي او دا نه بالکل چې دغه کې سفارش بالکل نه دی په کار یو ملګري کمنټس کې چې څه شوی دی نو یو ځل چې بیا تاسو ته زه وایم چې دا تانا عمرزی حدود دي او د شیرپو علاقه ده تالاشا کې ګجر کلي کې چې دی نو دغه یو افسوسناکه پیښه مخې ته راغلی ده چې د حسین نومې کس وادو او په هغې کې چې دی نو څه شرپسند خلک داسې وو چې هغه نه د الله نه یریږي او نه د الله د رسول نه یریږي او هغوی چې دی نو ډزې وکړې خرمستي یې کوله او هغوی هوایي فایرنګ وکړو په هغې کې چې دی نو حماد نومې کس چې 14 کلن دی او هغه چې دی نو په دغه ډزو کې ولګېده د ماما واده او دغه خورې و د حماد چې دی نو دا د حسین خورې و هغه واده چې دی نو هغه په دوی باندې غم شو د هغه کسانو کوم چې دغه خبیث فعل کوي هغه کسان چې دی نو
دغه کړی دی د سیچو تنګي چې دی نو هغه هم راغلی دی او ورسره چې دی نو کوم ګنران چې دي نو هغه هم راغلي دي. خلک چې دی نو ډېر زیات خفه دي او خفه به ولې نه چې د خوشحالو کور او هغه په غم کې بدل شو. نو موږ پښتانه به کله پوهېږو، موږ پښتنو کې به عقل شعور کله راځي چې موږ په کار چې خپلې خوشحالۍ په ښه طریقې سره ونمنځو. موږ علما کرام صاحبان راولو، موږ په دغې کې چې دی نو نور داسې اسلامي کارونه وکړو بجای د دې چې موږ ډزې وکړو او د ډزو بیا دا هار به وګوره دا رور دی او د ده رور چې دی نو دغه دی په دا دواړه روړ دی. دا وګوره او خیر دا لرې نه دغې بالکل قدرمندو کتونکو یو ځل بیا تاسو له دغه افسوسناکې پیښې حوالې سره معلومات درکمه چې دا د تنه عمرزی حدود دي او تالاشا کلي ګجر کلي چې دی نو دغه السلام علیکم جی देखो सेट तरह दे څنګه دي تاسو نه چې خبرې به کوجي زمانه نه او نه ده خو دغه د سپیډر نشته راځي خالي خبره देखो راځي دلته راځي نو به کېجوالټي ما کوم ګار چې تاسو خپل مړی مرا پاره شي خپل کار دا موټر سایکل بچي ضرور نه لګ دی خو کې देखो راځي ټول غاړه تر راځي خالي देखो غاړه تر راځي بالکل قدرمندو کتونکو چونکه علاقه چې دنو هغه د عمرزو تانی حدود دي خو چونکه نوشیروان خان یو داسې کس چې هغه خپل ډیوټیفل افسر دی او هغه همیشه د پاره چې سم داسې دغه وشي نو هغې ته ځان را رسوي. نوشیروان خان دا راته ووایه موږ او تاسو ستړي شو په دې باندې چې هوایي فایرنګ چې دی هغه یو قبیح فعل دی دا نه دي پکاره چې موږ خپل خوشحالۍ اسلامي طریقې سره ونمنځو خپل چې کوم زموږ د پښتون کلچر دی په هغې طریقې سره ونمنځو خو بیا هم خلک نه پوهېږي پښتانه نه پوهېږي څه به ویل غواړئ جي قانون خو هم چې دی نو لګیا دي خپل کوششونه کوي دا ولې دا خلک نه پوهېږي. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم روډجان دا سدا چې زمون پر معاشره کې ته په کم کار باندې زور کې چې دا مکوي نو خلک چې دا بچو ته خکاري هغه نور زور ورکی الان کې د پولیس چې بده کېرن سبا کم ایفورټس دي لکه مونږ ته د هر بوت پورز باندې یو افیشل لیست ملاوي چې ستا په د علاقې کې نن دومره ودونه دي نو غالبا چې دا اتوار یا بل اتوار دا په یو اتوار 89 ودونه په ټوله ضلع کې 89 مصر بلسټي موبایل کې بیا موږ دا څه کارو چې موبایل افسر او چوکي انچارج دي او واده والا ظلمي کوسه تا دا هغه یو نوټس ورکړي داغه نه ذمہ داران چې به تعالی ما دا نوټس درکو ته په فایرنګ نه کې او دا دوه کسان به ستاره دي خبرې ذمہواری موږ ته دا هر واده کور معلوم زمون خو دغه فرصت چې سړی ته لاړ شو دوه ورځې مخکې وته وایو بیا هغه کاغذونه موږ راوالو بل زموږ افسران دي ډي پی او صاحب افیس دا موږ الته جمع کو چې د خلکو ته موږ دا نوټس ورکړو د هغې باوجود هم دا خلک کوپریشن نه کوي موږ خپلې مسلې جوړې مسله پکې جوړې شي یو غټ نقصان پکې وشي نو به دغه یو خبره ده په نن سبا مشر د سیاسي صدقه پکې وي چې لکه خلک اکثر داسې ډزې وشو بیا پکې خلک تاسو تنګی شي دا خو نه خلک پوه شوي اوس حد درجې سره زیات کنټرول شوی دی په دې معاملې کې ډېر کم خلک بلکې د نیش برابر خلک اپروچ کوي لکه یو سړی دي شي ته په نظر نه ګوري خو بس هلکان دي چې چا خبره پې لګي نه یو مسله جوړي دا قسمه دغه کې جو فرض که په هوایي فایرنګ وشي او کس ولګي دغه نو دی بیا کمې پرچې لګي 302 لګي دی کې خو جي دی کې خو لکه د حالاتو مطابق په رپورټ کې کنه چې حالات سو اوس دغه څه چل شوی دی هوایي فایرنګ شوی دی اټمپټ منډر شوی سي نو هغه چې حالات چې څنګه مو دی رپورټ کوي
ریپورټ مطابق هغه شان پرچه کی. مونږ علماء کرام صاحبان کوم چې مذهبي حلقې دي هغوی له څه کردار پکار دی په دې کې چې یاره جی په دې کې خو زما خیال دا دی چې په دې کې خو پولیس او علماء کرام او د علاقې مشران او میډیا هر سړي خپل کردار ادا کړی وخت په وخت باندې چام پکې په دې کې څه نه دا کړو خو څه نه پیږو چې خلک باندې ولې دا خبره نه لګي. یو ځل بیا جی تاسو چونکې دې وخت کې مونږ په سبونو خلک ګوري لایو دا پروګرام د تنګي نیوز نه دی یادې ستاسو خاص کر ستاسو چې کوم د تنګي حدود دي هغه خلکو ته تاسو څه خبرداری ورکوي چې لکه د هوایي فایرنګ حوالې سره خو دغه خلک دا کار کوي نو بیا به څه انجامېږي؟ په دې باندې خو موږ دې ته مخکې ویلي دي ستاسو په ذریعه په مساجدو کې په ټولو کې او اوس خو پې دومره سخته پالیسي ده چې د هېچ چا سره هېڅ رعایت نشته چې کوم سړی راځي نو زموږ به میلمه. ٹھیک شو جی ډیره مننه جی. نو شیروان خان یو جهان مننه یو ډیر کمپیټنټ افسر دی او همیشه د بره چې تنګي ته راغلی دی نو ډیر حد پورې چې دی نو کرایم باندې چې دی نو هغه چې دی نو قابو هم موندل شوی دی بل چې دی نو داسې افسر دی چې په سکندونو کې چې دی نو هغه ځان رسوي چونکې دا وقوع چې کوم ځای کې شوې ده نو دا د تانه عمرزی حدود علاقه ده خو د هغې باوجود هم چې دی نو دوی خپل راغلي دلته کې او موقع ته چې دی نو ځان را رسولی دی او دغه خبرې وکړې تاسو ته هغوی و چې بالکل په دې دغه کې مونږ نه د چا سپارش مخکې نه منلی دی او آینده به هم نه منو خو خلکو ته دغه پښتنو یو ځل بیا تاسو ته مونږ دغه سوال کوو منت کوو چې کوم ځای کې هم دغسې خوشحالۍ وي نو تاسو پکار ده چې دغه خوشحالۍ مونږ چې په ښه طریقې سره ونمانځو مذهبي چې کوم زمونږ روایات دي هغې سره کوم پښتون کلچر چې دی نو هغه هم مونږ له دړدو دغه نه راکوي زمونږ خپل رواجونه او خپلې خوشحالۍ وي په هغې طریقې سره مونږ دغه چې دی نو خوشحالۍ ونمانځو او دننه ورځو ښه دننه به ورځو مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته دغه مو ښیو چې کوم دی کې د پوسټ مارټم چې دی نو هغه شروع دی دې وخت کې او به هم تاسو ته ښایو. السلام علیکم څنګه دی جی خیر دی ټیک ده خیریت دی څنګه جی خیر دی پوسټ مارټم شروع دی لږ ګورو یو لږ شانتې کال مې د تک ما راځه ما په وینم ما په پته کې دغه کې لګور تاسو کار نه کوو ما ته ګرانه ما ما روري ها متوکل کې ګوري خامخا السلام علیکم څنګه دی جی خانه چا نه تاسو کې نو نيسان صحیح ده. ښه قدرمنو کتونکو بالکل مونږ به تاسو له دغه نور انفارمیشن هم درکوو بیا چې دی کې اف آی آر چې دی نو کېږي د چا خلاف به کېږي نو هغوی سره هم بیا تاسو السلام علیکم جی خیر دی ټیک ټاک جی خیریت دی خدای پاک دې وبخښي. السلام علیکم سر جی السلام علیکم السلام علیکم. دا هغه ماشوم کاکې دی د ده څه ګناه وه پښتنو تاسو نه یو سوال کوم چې د دې کاکي څه ګناه وه دا کاکې خو په خپل دغه باندې هم نه دی خبر د خپلو ښو بدو نه هم نه دی خبر او دا کاکې خرمسته خلک به او هغه به راغلي او هغوی به دغه ډزې کولې نن چې دی نو د حسین شاه کور چې دی نو هغه د خوشحالۍ کور چې دی نو هغه په غمونو کې بدل شو نو ډېر د افسوس مقام دی چې تاسو ولیده 14 کلن ماشوم حماد چې د ماما واده و او نن چې دی نو هغه دغه کم دغه چې دی نو هغه د خوشحالو نه ډک کور چې دی نو هغه دغه په ماتم کې بدل شو. دا د یو دو داسې کسانو د وجې چې هغوی همیشه دپاره دغه کوشش کوي تخریبکار زناور خلک دي هغوی ته مولیان صاحبان زمونږ چې کوم پولیس اهلکار دي د میډیا ورونه ټول لګیا دي چې ظالمانو دا د ښه شی نه دی هوایي فایرنګ هېڅ چې دی نو دغه فایده چاله نه ورکوي دا بولټ چې دي دا مردکي چې دي تاسو بره اسمان ته نیسئ نو د دې دا مطلب شو چې تاسو د الله پاک چې بره کم مخلوق دی په اسمان کې هغې باندې ډزې کوئ نو ډېره د افسوس خبره ده قدرمندو چې نن چې دی نو یو حماد چې دی نو یو ځل بیا چې دی نو په واده کې ولګېده او د واده په خوشحالۍ کې ډزې کېدې
څه جاهله خلک به د هغوی د وجې دغه څوارلس کلن ماشوم چې دی تاسو وینئ چې دغه وخت کې دې وخت کې د تنګي چې کوم ماینر اوټي ده په هغې کې پروت دی او په شیرپو تالاشا کې چې کوم وادو د ماما واده او خورې پکې دا دی ولګېده او په څه باندې ولګېده هوایي فایرنګ په خوشحالۍ کې د واده په خوشحالۍ کې چې کوم فایرنګ کېده نو خدای کور په خپله دغسې لوټې کړه چې نن هم څنګه د حسین شاه بی د کور دغه کم خادي چې وه دې خادۍ دپاره به کم ځای نه مېلمانه راغلي وو څو ورځې به چې دی نو دغه خوشحالۍ وې ستونه به شي په دې به لکونه روپۍ چې کوم دی تاوان شوي وو او دغسې یو څو جاهلان به چې هغه راوتي وو هغوی به ډزې کولې نو نن یې دغه کور چې دی د خوشحالو کور چې دی نو هغه یې دغه په ماتم کې بدل کړ تاسو وینئ دلته جړاګانې دا صرف په هسپتال کې جړاګانې دي ویرونه دي کم د حماد رونه چې دي نو هغه بېهوشه کېږي لګیا یې دغه دی بېهوشه دي په ځان نه پوهېږي ښه د دې نه علاوه هغه کور چې کوم د خوشحالو کور و هغې کې به خنداګانې وي او خوشحالي نن سبا خوشحالي مخکې چاته میلاویږي نن سبا خو ټول غمونه دي او یو واده یو خوشحالي به کېږي او هغه به په کلونو پس راځي او بیا به دغسې څو جاهله خلک راځي او هغوی به بیا دغه ډزې کوي او دغسې کورونه چې دي نو هغه به بیا روانېږي او هغه به بیا په غم کې بدلېږي نن د تانه عمرزوب په حدود تالاشا ګجر کلي کې چې کوم دغه پېښه راغلې ده نو ډېره د افسوس خبره ده چې دغې کې 14 کلن حماد چې دی نو په هوایي فایرنګ چې نو کوم چې د خوشحالۍ په د واده په خوشحالۍ کې دغه فایرنګ کېده هغې باندې لګېدلی دی او دغه دی تاسو کتلی شئ زندګي ترلاسه ورکړې ده قدرمنو کتونکو دغه افسوسناکه پېښه تاسو دې وخت کې ګورئ تنګي نیوز نه بلکل براه راست او کوم چې ټي ایچ کیو هسپتال تنګي دی همدغه خبره ده خلک ټیکټاک یې جوړوي خلک دا شي نه کوي او بیا دغه شی د حماد څه ګناه وه حماد د ده څه ګناه وه ده خو به د ماما په واده کې به ده خوشحالۍ کولې یا به خوشحاله د ماما په واده کې او څه خرمسته خلک به راغلي وو ټیکټاکران به راغلي وو او ویډیو به یې کولې او موبایلونه به یې ځان ته نیولي وو نن وګوره 14 کلن حماد چې دی نو هغې په وینو باندې سور کړو واده په غم بدل کړو د دې هلک چې کوم دغه ورونه دي هغوی چې دی نو بس بېهوشه دي هغه غریبانان په ځان نه پوهېږي واده ټول لاړله او چې دی نو هغه ختم شو نو قدرمندو کتونکو پښتنو باید چې موږ خپل ځان وپېژنو موږ له پکار دي چې موږ یو مهذب قوم جوړ شو دنیا کم دی ته ورسېده او موږ اوس هم چې دی نو دغه قبیح فعل کم چې دی ډېرو سلونو کالو مخکې او دغه اوس هم لګیو او هغه چې دی نو موږ لګیو او دغه په دغه ډزو کې نښتي وو او هوایي فایرنګ کوو په معمولي خلک وژنو برداشت ممکن نشته پردی حق خورو پردی حق خو موږ ته بس هسې ډېر یو ګازره نو هغې نه هم راته کمه ښکاري نو ډېره د افسوس خبره ده چې موږ پښتانه په کومه روان یو دنیا کم دی ته لاړه خلک چې دی نو سپیس ته لاړل قومې ته خلک وختل خلک لګیا دي زندګي انجوای کوي زمونږ د پښتنو د پنجابیانو په طرز زندګۍ کې دومره فرق دی د ځمکې او اسمان فرق دی او دلته چې وګورئ موږ پښتانه په خدای چې ډېر ذلیله شو د خپل عادتونو له ملګرو یو ځل بیا هغه ملګرو ډېر ملګري اوس موږ چې دی نو جاین کړي نو هغوی ته دا ووایم چې د تا نه عمرزی په حدود شیرپو تالاشا ګجر کلي کې د حسین شاه نومي کس وادو هغې کې څه کسان څه تخریبکار او څه ټیکټاکران هغوی ډزې کولې او هغه چې دی نو په خوشحالۍ کې د واده په خوشحالۍ کې ډزې کولې نو هغه کور چې دی نو هغه نن په غمونو بدل کړ دغه د 14 کلن حماد چې دی نو د دغې ډزو ښکار شوی دی او هغه په حق رسېدلی دی ټول واده چې دی نو هغه چې دی نو په غم کې بدل شو په ویر کې بدل شو په جړا کې بدل شو په آخ پکار کې بدل شو د حماد رونه چې دی نو هغه غریبانان بېهوشه یې دلته کې په ځان نه پوهېږي خو به هر حال ملګري و چې ورنږدې شو خو ورنږدې کېږو لکه دغه کې بس
بعضې نیم وخت موږ سره الفاظ ختم شي چې موږ کم الفاظ استعمال کړو د دې لپاره دا د پښتنو دغه جهالت د ده په مور بسې تېرېږي د ده په پلار بسې تېرېږي وروڼه یې خو تاسو ولیدل خپل رشته دار یې ولیدل دا دي خدای دې دوی ته به برباد کړي چې چا دا هم کړي خدای دې ورته خپل کور کې داسې غمونه پیدا کړي چې دغسې نن دا ماشوم یې چې دی نو دا هغه شو ښه قدرمنو کتونکو بیا به راځو انشاءالله او الله دې وکړي چې نن د غم دا خبر چې کوم دی دا زموږ اخري خبر شي او موږ پښتانه باید چې موږ په دې باندې پوه شو او باید چې موږ پښتانه یو مهذب قوم په حیث باندې چې دی نو دنیا ته وښیو چې موږ مهذب خلک یو او موږ آینده دپاره چې دی نو تاسو ته د خوشحالۍ خبر وړو د پښتنو د ترقۍ خبر وړو د پښتنو د سوکالۍ خبر وړو په دې لاړ شه په دې لاړ ښه ټیک مګرو الله دې وبخښي حماده کوم چې کور والے دی هغوی له خدای پاک ډېر غټ غم دی خو خدای پاک دې اوس هغوی له د دې غم د برداشت کولو چې دی نو هغه ورکړي خدای پاک چې دی